په 15 د شعبان باندې چې دا کوم شپه ده مونږ او تاسو ورته وایو شب براءت. شب ویل کېږي شپې ته او براءت ویل کېږي خلاصي ته بری کېدو ته. یعنی په دغه شپه باندې الله جل شانه خپل بشمیره بندگان چې ده دا بری کوي د ګناهونو نه. تقریبا د لسو صحابه کرامونه دا منقول دي او په خپل ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په دغه شپه باندې زما سترګې اوغړې دي ما وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل بستر مبارک باندې موجود نه دی. وای زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې راوتم او ما وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت البقیع کې تشریف فرماو. کم قبرستان چې د جنت البقیع دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو. ما تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت باندې تاسو دلته څه کوئ؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې ای عائشه نن د شعبان 15 دی د 15 شپه ده یعنی د 15 د شعبان د او شپه ده. په دغه شپه باندې وای الله جل شانه اولنی اسمان ته نزول کوي او خپل بشمیره بندگان چې ده د هغه بخشش کوي د هغه ګناهونه معاف کوي. او دا مثال ورته رسول صلی الله علیه وسلم ورکو چې د بنی کلب د قبیله چې څومره چيلي دي د هغه د وختو په برابر باندې الله رب العزت خپل بندگان چې دا بخي. او الله جل شانه اولنی اسمان ترازی او ډیر خاص توجه کوي. نور کله ګور حدیثو کې دا راځي چې الله جل شانه ټول کال او سر د شپې چې کوم اخیری حصہ په دې باندې اولنی اسمان ترازی. خو په دغه شپه باندې خاصیت دا ده چې د ماخام نه الله جل شانه د اولنی اسمان ته د خپل شان مطابق راځي کما یلیکو بشانه او आवाज کیږي आवाज کوي څوک شته چې مان مغفرت طلب کی او زی مغفرت وکم زور ته مغفرت نصیب کم زور ته ګناهونه معاف کم. او څوک شته چې زمانه رزق وغواړي د رزق طلب وکي او زه هغه ته رزق فراخ کم او رزق ورته ورکم د رزق تنگسیات لري کم. او څوک داسې شته چې هغه مان د خپل مشکلاتو او د خپل تکالیفو نه نجات وغواړي او هغه د تکالیف او د مشکلاتو نه چې د اخلاص کم او نجات ورته ورکم. ګوري په دغه شپه باندې د عبادت اهتمام دا ضروری دی خو مخصوص داسې عبادت نشته بس چې څه دی وکړل منځ نوافل تلاوت ذکر اذکار په دې کې ځان مشغول کا او د الله جل شانه خپل ګناهونه په الله باندې وبخي مغفرت طلب کوي رزق طلب کوي او د مشکلاتو نه نجات چې دا طلب کوي. ګوري په دغه شپه باندې الله جل شانه د خپل بشمیره بندگانو ګناهونه معاف کوي. خو 15 داسې بدبخت دي چې د هغه مغفرت په دغه شپه باندې منکي. خپل انلاین قرآن او دینی علوم زکول غواړي او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانی کې انلاین د قرآن حفظ ناظرات تجوید قاعده مسنون دعاګانی د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زکول غواړي نو همنن زمونږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمي کې اډمیشن وکي داخله وکي. تاسو که د دنیا په هر ګډ کې په هر ځای کې همنن زمونږ په دې اکیډمي کې داخله وکي ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره په بهتره طریقې سره تاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زکړې درکول کیږي.